ما د قرآن عظیم الشان د اولی سپاره او آیات کریمه تلاوت کړي دي. پدې کې د سلورو مسلو بالتفصیل اشاره شوه د سلورو مسلو ته. الله تعالی فرمایلی دی اے مومنانو اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. تاسو منځ قائم کې او زکات ورکې او رکوع کوي سره د رکوع کوونکو. د دین درې مسلې ثابتې. یو مسله ته فرضیت د مانزه ثابت دي چې اقیم الصلاة صيغه د امر ده او قرآن کې چې کله امر مطلق ذکر شي نو رجع کیږي فرد کامل تا. مراد ته فرضی منځونه دي. فرض منځ ادا کې او اقیم و اقامت قائمول ته وي. قائمول د مانزه په دې معنا سره چې د مانزه فرایض، د مانزه واجبات، د مانزه سنت، د مانزه مستحب دا ټول په پوره طریقې سره تاسو ادا کړئ. نو لہذا څنګه چې موږ فرض شو او د مانزه د پاره دغه شانته صفائی حاصلولم فرض شو، جامع پاکول، وخت پیجندل، قبله ته مخکول، دا ټول ورله پاره فرض شو. بیا د هغې مانزه چې کوم ارکان دي هغه پوره کول دا هم فرض شو. نو په دې یو اقیم الصلاة کې د دنیا مسلې راغونډېږي، ولې چې موږ اله قایمېدی شي چې د هغې نه مخکې د هغې شرایط پوره شي، چې اودس چاردام پوره وشي، بدن پاک شي، وخت داخل شي، قبلې ته به مخکې نیت به کې، نو اله به ستا دا موږ ادا کېږي او قایمېږي چې فرایض او واجبات او سنت او مستحب پکې پوره ادا کړي. دویمه خبره پدې کې د وآت الزکات د دین زکات فرضیت ثابتېږي. زکات او منځ دا لازم ملزوم. یو سړی زکات نه ورکوي او منځ کوي نو منځ یې نه کېږي. یو سړی صرف منځ کوي خو زکات ورکول په فرض دی هغه نه ورکوي نو منځ یې نه کېږي او مجرم او ګناهګار. لہذا دواړه لازم دي چې منځ کوي زکات به خامخا ورکوي او چې زکات ورکوي منځ به خامخا کوي. ځکه چې کم انسان منځ کوي او زکات نه ورکوي نو منځ یې نه کېږي، او چې کم سړی منځ نه کوي او زکات صرف ورکوي نو د هغه چې دی زکات نه کېږي. صدیق اکبر صاحب رضی الله تعالی عنہ منکرینو د زکات سره اعلان جهاد کړو، او هغه قبیلې چې منکر شوی وي د زکات نه هغې سره جهاد او غزا کوله تر دې چې هغې زکات ته واپس غاړه کېښوده او تسلیم شو او یا لاړل وفات شو، مړه شو په هغې کې. نو لہذا دا لازم دی. دریم رکن او حکم ته ورکعو مع الراکعین نه دا ثابتېږي چې رکوع کوئ سره د رکوع کوونکو. دا ورکعو امر دی، امر د پاره د وجوب راځي، امر د پاره د فرضیت راځي. نو دې کې علما دو قوله کوي. یو قول دا چې په جمع باندې مونځ کول دا فرض دی، ولې چې امر راغلی دی امر د پاره د فرضیت راځي نو جمع سره مونځ کول دا په هر مؤمن مسلمان باندې فرض دی چې دی به هر مونځ په جمع باندې کوي. او که فرضیت نه نو وجوب ته ثابتېږي، هغې کې خو شک نشته. او واجب جمع سره مونځ کول دا واجب دی، ولې چې کوم انسان وس لري او جمعات ته تللی شي او جمع سره مونځ نه کوي نو د ده نه واجب ترک شو. چې واجب ترک شو نو دا د دې راګرځول په ده باندې واجب دی، او چې واجب قصدن ترک کوي دا ګناهګار دی، او ګناه یې لوړه نه ده، ګناه کبیره کې شاملېږي. کوشش به دا کوي سړی چې جمع سره به مونځ کوي. نو دا درې خبرې د دې آیات کریمه نه ثابتې دي.
دا درې واړه لازمي دي ورکعوا مع الراکعين. نو اول خبره تاسو ته پای کې د اقیم الصلات ته د منځونو د قائمولو پدې کې ډېر زیات احادیث راغلي دي او بیا چې کم خلق مون نه کوي نو د هغې هغه حکم په شریعت کې چې کم فقهاو کړی دي نو د هغې هغه حکم او فتوا به بیا آخر کې ذکر کومه او د هغې نه مخکې چند احادیث په دې باندې ذکر کومه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمیلی دی او دا حدیث د ډېرو صحابو نه په تواتر سره ثابت دا حدیث متواتره دی. رسول الله مبارک فرمیلی من ترک الصلاة بلا عذر چا چې مونځ پرېښود بغیر د عذر شرعي نه بقي فی النار 80 حقبه دی به 80 کاله په جهنم کې پروتي. والحقبة 80 سنه 80 حقبه پروت وي. یو حقب څو کاله دی؟ یو حقب چې دی 80 سنه یو حقب دا 80 کاله دی. نو 80 چې په 80 کې ضرب ورکې نو 100 کلونه د دې نه جوړېږي. 64 نو تقریبا 6 لکه او 4,000 سره پاسه کلونه به دې په جهنم کې پروت او دغه شانتي والسنة 80 شهره یو کال به 18 میاشتې وي. دا د آخرت میاشتې دي ښا د دنیا نه دي. 80 عشره دا یو کال 18 میاشتې دي. 80 عشره تو بخدای 80 میاشتې دي. 80 اتیو ته وایي ثمن اتو ته ویلی شي. یو کال 80 میاشتې دي. 80 میاشتې 12 میاشتې د دنیا یو کال او 80 میاشتې څو کال شو. والشهر 80 یوما او یو میاشت چې ده نو دا 80 ورځې ده. څو ورځې ده؟ 80 ورځې ده. والیوم 80 ساعه او یو ورځ چې ده نو دا 80 غنټې ده. د دنیا غنټې 40 دي هغه 80 غنټې ده. اوس مخکې لاړ شه والساعة یو غنټه د آخرت 80,000 سنة 80,000 کاله د آخرت دا یو غنټه ده. یو ساعت څه دی جوړ شو 80,000 سنة 80,000 کاله 80,000 کاله دا د آخرت یو غنټه ده. څومره سخته سزا شوه څومره سخت عذاب شو. مما تعدون دا هغه شمیر نه چې کوم شمیر تاسو کوئ نبی علیہ السلام وایي. نو یو حقب او دی به 80 حقب په جهنم کې پروت. یو سړی چې یو غنټه اور کې واچي څه ته جوړېږي؟ پکوړه ته ساده شي ښکاره ته جوړ شي. چې دی 80 حقب پروتي بیا به څه شي جوړېږي. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. دویم حدیث ابی ہریرہ سے مبارک فرمائی نبی علیہ السلام نے روایت من لم يصلي صلاة الفجر سوک چې د سحر مونځ نه ادا کوي. زمونږ دا مسلمانان ډېر زیات بیکاره شوي دي په دې مونځونو کې. یو مونځ پاتې دی هم سم نه کوي. یوې بجې پورې خدا غریبانان په فیسبوک کې پراتی او په هغه موبایلو کې اختی صاحب اختی سال بیا منزل څنګه پاسي راسېدې خو بیا نشي شیطان هم ورته ویده شه. نو څوک چې د سحر مونځ ادا نه کړي لم یکن فی رزقه برکت د ده په رزق کې به برکت نی. رزق کې به بے برکتی به صاحب برکت به. ټول خلق منډې وایي
منځ نه کوي جمع نه کوي خو کاروبار پسې په خوشي نو چې ته د خدای فرض ادا نه کړې او حکم پوره نه کړې نو ستا رزق کې به خورې برکت راشي تا رزق کې به خورې اثر پیدا شي نه دا چته کېږي ومن لم يصلي صلاة الظهر او څوک چې د ماسپښین مونځ ادا نه کړي لم يكن في قلبه نور د په زړه کې به رڼا د ایمان کمی رڼا به زړه کې ني ومن لم يصلي صلاة العصر او څوک چې د مازدیګر مونځ نه ادا کوي لم يكن في اعضائه قوة د په بدن کې به طاقت ني په اندامونو بدن به سست پوست قوت په پکې ني مړه وی چیرانګه بچته پرتای تاسو ګوره د دې زمانه د ځوانان تبه کې داتیو کالو بوډا ولی مونږ نه کې بچته چمړه پرتای او سیبه بس پملاسته کوي وبم پملاسته کی خلق الله خوراک پملاسته کوي ولی بدن سس پوسی او بیا ملاسب لمړ کی جی بدن می ډیر سست درد کوي نالګه ته ولی مونږ نه کوي ظالمه مونږ کا وکنه محبوب وي په بدن کې به طاقت ني ومن لم يصلي صلاة المغرب او څوک چې د ماښام مونځ نه ادا کوي لم يكن في طعامه لذة د په خوراک سکاک کې به خوند ني خوراک به کوي خو په خوند به نه پیږي مزه به ولا نه ورکوي اکثر خلک دا ګیلم کوي یار جی خوراک کو خو اس په خوند مزه نه پیږي خخشی نه جی خورو ولی تاسو د ماښام مونځ نه کوئ کنه مونځ کوئ ته بیا ګوره چې ماسخوتن ستا روټۍ ته څنګه زړه کېږي داسې خوند به درکوي چې ورته به سم وږي تش ساګ او جوار سکړک چې هم به په خوند خوري خیال دی او چې لا ټس تس چټني مټني سره خوري هم به مزه درکوي او که سپوره خوري لا واوا محبوب ویلی دی ومن لم يصلي صلاة العشاء او څوک چې د ماسخوتن مونځ ادا نه کړي لم يكن مؤمنا في الدنيا والآخرة اوهو دین دنیا کې مؤمن دی او آخرت کې مؤمن دی د ایمان هم خلاصي محبوب ویلی دی ما خو نه دی د ځانه ویلی خو اتفاق مې دی خبر حدیث سره شتا ایمان مې پشتا دی مؤمن نشي پاتې کېدی ولی چې د مؤمن او د کافر په منځ کې نبی علیہ السلام وی څه شی دی جداوال صرف مونځ دی ترک الصلاة پر خودل د مانځه د مؤمن او د کافر پہچان دی بس چې مؤمن یې به کوي چې مؤمن نه به نه کوي بل حدیث کې محبوب علیہ السلام فرمای من ترک وقتا من الصلاة چا چې د یو وخت مونځ پرې خود وینک فکأنما ذبح نفسه بغیر سکین گویا چې د بغیر چړې ځان حلال بغیر چړې ځان حلال او چې چا دوه وخته مونځ پرېښود بعیدا من رحمت الله دې د خدای د رحمت نه لرې شو نو چې د خدای رحمت د سره شامل نشي تا نه څه پاتې شي څه به تا نه جوړ شي بس څه یو تشه ډانچه به نو ومن ترک ثلاثه اوقات او چا چې درې وخته مونځ پرېښود فکأنما یتعزى روح النبي گویا چې د رسول الله مبارک روح مبارک خفق هغه ته ضرر ورک فی قبره په قبر د حضرت کې ځان حضرت خفق دا ځکه خو خلک په ګډ وډ وخته شو چې حضرت ته خفه دی منځونه نه کوي ومن ترک اربع اوقات چا چې سلور کرته من سرور وخت پرېښود نو گویا چې د انکار وکړو من کل کتاب انزل الله سونه کتابونه قرآن او تورات انجیل د دې ټولو نه د انکار وکړو منکر شو او چا چې 15 وخت مونځ پرېښود الٰه د طرف نه आवाज وشي په غضب او په قهر سره اسمع یا عاصی اے گناہگار واورا انا بریء منک وانت بریء منی زتان بیزار معتزمان بیزار فخرج من السماوات والارض اوزد اللہ دا اسمانونو دا ازمکن دا دا خدای بادشاہی دا اوزا واطلب غیر اللہ زان دا پارا بل الہ گورا چی تزما حکم نمانی زستا رب نے معتزما بندری
فیخرج عند موته بغیر توبه بل دا د چې دی به بغیر توبې مړ کېږي توبې توفیق به ورته نه ملاویږي همدقسې به مړ کېږي نو چې بغیر توبې مړ شي نو خبر کې څومره سزا ده پته تشتا څومره عذاب دی څومره تکلیفونه دي معزز سامعینو په دې باندې ډېر زیات احادیث راغلي دي او که ټول ذکر کوم بیا خو وخت زموږ په ختمېدو دی خو صرف یو څو ترېنه درته ذکر کوم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک بل حدیث ته او دا یو واقعه ده اوږده نبی علیہ السلام وی هر ورځ فرشتې آواز کوي د خلکو په دې کوڅو په دې لارو کې د دې پښتو کې درته ترجمه دا فرشتې وی خدای شکر چې فرشتې دې پیدا کړي او غوی دې نیم پیدا کړي غوی آواز کوي یا الله شکر دې چې غوی دې پیدا کړي مو اوښ دې نیم پیدا کړي اوښ آواز کوي یا الله شکر چې اوښ دې پیدا کړي ما او زمری دې نیمه پیدا کړي زمری آواز کوي یا الله شکر چې زمری دې پیدا کړي ما او خر دې نیمه پیدا کړي خر آواز کوي الحمدلله خلقنی حمارا شکر چې زه الله خر پیدا کړي ما او سپی نیم پیدا کړي سپی آواز کوي یا الله شکر چې زه د سپی پیدا کړي ما خنزیر دې نیمه پیدا کړي خنزیر آواز کوي یا الله شکر چې خنزیر دې پیدا کړي ما خو چې پرې خودون کې د مانزه د نیمه پیدا کړ معلومه شو چې بیلمازه د خنزیر نم بدتر دی موږ چې نه کوي دا سړی د څه نه بدتر دی د خنزیر نم بدتر دی ولې خنزیر وایي خنزیر خیمه خو چې بیلمازه نیمه مسلمانانو تاسو به څه کوئ د دې اخر زمانې دا څه حالات هم شروع کړي دي نبی علیہ السلام فرمایي وی زما په امت کې به بیلمازه نی او کوي نو هغه به د جنت نه محرومي وماله حرام دا هغه مال به حرامي و اولاده فاسق او زامن به فاسقان تاسو ګورئ د خلکو بچی فاسقان نه دي ولې چې بیلمازه دي وطعامه حرام ولباسه حرام واكله حرام جامع د حرام او لباس حرام خوراک حرام مجلس ور سره حرام او د بیلماز سړی مخ ته کتلم حرام بیلماز سړی مخ ته هم نه ګوري دا حرام دي ناروا دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی یو ځل په خوا زمانہ کې یو نیک انسان یو خسړیو شیطان ور سره ملاو شو څوک ور سره ملاو شو په خوا به شیطان بعضو خلکو له په مخامخ رات دا خسړیو ته یې شیطان وی زه څه عمل وکم چې ستا په شان شمه پښتو کې د تیم عبارت باندې وخت تیریږي 10 منټه پاتې دي زه به نن په خپل ټایم بس کوم وی څه وکم چې ستا شان شم او ورته وی افسوس ته عجیبه تپوس دې رانه دا خو تر اوسه ما نه چا نه دی کړی ما نه خلک ځان ساتي زه خو شیطان یم زما شان څنګه کې وی نه زما خوښه د ستا شان کومه ځان خو ته راته الو وایه ابلیس ورته وی هر کله چې ستا دا خوښه ده چې زما شان ځان کې نو په مانځه کې سستی کوه اوهو مس مه کوه چې کې په سستی سستی یې کوه ارې بېزړه بېزړه کوه او بله دا ده چې په دروغو قسمونه ډېر خوره نو بس زما شان به شي دا د دروغو قسمونه څومره ډېر شوي او مونځ څومره سست دی دا خلک رانه خفه نه شي جمع په یو نیمه بجو شي او چې ګورو نو تر درې نوبو پورې دا خلک راځي او لګې مونځونه کوي هلکه یو نیمې ول نه راته خو دغه دکان کې ناست دی دغه کارخانه کې دغه هلته چې وروستو راځي او ځان ته انښتې او انښتې او انښتې خو جمع له راشه که نه بس ښه په ټایم به مونځو کې او زیبه په وخت به روټۍ وخوري په وخت به بیا کار وکړي نو صاحب موږ ټایم کم مقرر او دې تر کمې پورې بیا لګي اخر پکې وخت مخروقت او مکروهت ورسي او بیا ته مثبت
نو هغه نیک سړی ورته وي ښه دا دوه کاره جي چې ستا شانت کېږي سړی وي او که نه بس وایي زما د نن نه قسمي چې مونځ به هم نه پرېږدم او د دروغو قسمونه به هم نه خورم بس شیطان وی چې عجیبه خبره ده عجیبه خبره ده تا خو ما سره ډېر چل وکړه نو ده ورته وی چې دې چل نه بغیر خو ستا د پریب نه نشم بچ کېدی نور احادیث په دې کې ډېر دي وایي واقعه اوږده ده خو نبي علیه السلام مبارک اخري او روایت پکې ویما وایي کم سړی چې مونځ رسته کوي د خپل وخت نه رسته کوي نو دی به په دریو خبرو باندې اخته کېږي په دریو مرضونو یو په شپږو مرضونو یو دا چې هیره به ورته پیدا شي دویم دا ده چې دی به غافله اوسي خوب به ډېر شي څلورم بېهوشه به وي درېم پنځم لیونتوب شپږم به توبه خدای مونځ د دې خبرو نه پاتې کېږي یو سړي نه هیره راله یو سړي باندې خوب غالب یو سړی بېهوشه شو یا لیونی شو یا یو زنانه ته حیض نفاس راغی دا شپږ عذر دي د دې نه غیر بل عذر نشته د دې نه غیر بل عذر نشته چې یو سړی مونځ پرېږدي او دا آخري حدیث پکې اوره رسول الله مبارک فرمایلی چې څوک مونځ نه کوي او پرېږدي نو زړه مې غواړي جمع له څوک نه راځي چې زه په خپل دی بل سړی مقرر کما او زه یو څو ځوانان ځان سره واخلم او کم خلک چې په کورونو کې دي او مونځ له نه راځي چې هغوی هم په کور کې وسوځوم او کور هم بله اوسېږم چې هر څه ولې رقم چې دوی مانځله ولې نه راځي نو عززو اورېدونکو مونځ کوئ رسول الله مبارک فرمایي تارک الجماعت ملعون جمع چې پریدي د جمع مز دا لعنتی دی لعنت په ویل شوی د فی التورات والانجیل والزبور والفرقان تورات کې په جمع مانځه والا چې جمع نه کوي لعنت په ویل شوی دی په انجیل کې په زبور کې په قرآن کې وتارک الجماعت یمشي علی الارض او چې کوم سړی جمع نه کوي او دی په ځمکه ګرځي را ګرځي نو والارض تلعنه دا ځمکه پې لعنت وی وی لعنت شو پتا شه چې ته مونځ د جمع نه کوي حتی السماوات الی العرش یلعنون تر اسمانونو پورې چې څومره دا فضا ده د سر د پاسه دام پې ټول لعنت وی چې کوم سړی مونځ نه کوي او دغه یو بیماریو یا څه هغه بیل عذر دی خو د جمع دی کې مسله ده چې جمع سره نه کوي او کنه بیا د جمع تک د پاره عذري یا اخپیشلی وي یا نورلیزا شپاړس عذر لیکلی دي یا خټې ډېرې وي او تیارې وي یا د درندګانو خطرې دا د ځنګلو د باشندانو دپاره ده د دې ځایونو دپاره دا حکم نه دی دی به ځي ځان به رسوي اوس خو لایټونه لګېدلي دي لارو کې پاخه سړکونه دي د اوبو تکلیف نشته تا ته هر کور کې ښکلې بمبه لګېدلې ده یوې کې ګرمې اوبه راځي بل کې یخې اوبه راځي صابونو دغه درته پروت دی تولیا تا ته څه تکلیف دی کنی بیگم صاحب درله اوبه تیاروي بیا هم نه مني نو لهذا اوس هغه مشکلات او عذرونه نشته ها ورادې هغه فتوا درته وایم ځکه چې وخت رانه تېرېږي به بېلما د سړي باندې په احادیثو کې تارک الجماعت دا من ترک متعمدا چا چې په قصد مونځ پرېښود نو حبیب علیہ السلام فرمایي چې یکفر دی په دې کافر کېږي التصریح بکفره وشرکه وخروجه من المله دا سړی د شرک او کفر کې اخته شو او د ملت ابراهیمی نه ووته او الله او د الله رسول ذمت ختمه شو بل حدیث کې راځي چې د کبارو صحابه او تابعینو داغي دا حکم دی چې من ترک الصلاة متعمدا حتى خرج جميع وقتها كان كافرا احرق دمه چا چې قصدن عمدن مسپری خود او د مانزه وخت هم دقه سي په لوب لهب کې تیر کا
نو دا سړی کافر شو او د ده وینه تویول روا شو. دا فتوا د کومو صحابو ده؟ فمنهم عمر فاروق وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وابو هريره وابن مسعود وابن عباس وجابر وابن عبد الله وابو الدرداء من غیر الصحابه. دا د دې صحابو حکم دی چې دا سړی په مرتبه د کفر کې داخل شو. او احمد و اسحاق ابن راهویه عبد الله ابن مبارک او نخعی او حاکم ابن علیہ ابی ایوب سجستانی ابو داود طیالسی ابو بکر ابن شیبہ او زهیر ابن حرب دیوائی چې هؤلاء كلهم قائلون بكفر تارك الصلاة واباحة دمه. ټول وایي چې دا سړی کافر د وینې تویول مباح دي. وای او بل حدیث کې راځي چې یو فرد په وخت په قصدن پرېښود فهو کافر مرتد. وای دا سړی کافر دی او مرتد. تاسو مال جواب راکې اوس به څه کوئ؟ مونځ به کوئ په جمع که نه به کوئ؟ توبه وباسئ صاحب په غوږونو لګوتې یوسئ بیا به مونځ نه پرېږدو. وای که چېرته جومات د نه لرې خپلو کې درې کسه مخکې کېږي او درېږې یو مخکې کې دوه وروستو کې او په جمع مونځ وکئ. خپل بیټک کې وکړه که جومات ته نه شتلې مخکې شه دوه درې صورته خو به دې یادي. بعضې خلکو ته عذر دی جومات ته نه شي تللی یا چا سره بدي وي یا چا سره څه لانجه وي نو په خپل ځای کې وکړه خو په جمع وکړه. په جمع 25 درجې ثواب میلاوي. ښه تا ترخانیه کې وای چا چې قصدن منځ پرېښود او د قضا نیت یې نه و چې قضا به یې راوړم نو وایي دې د خدای عذاب ته ځان تیار کړي او چې څوک یې قصدن پرېږدي وایي دې به الله په 3 ورځونو اخته کوي. یو دا چې د مخ نه به نور لاړ شي بېلمازه سړي مخ تاسو کتلي سپېره. دویم دا چې د زنکدن وخت کې به ژبه تړتړی شي کلمه به په ژبه نه راځي. او دریم دا چې د دنیا نه به بېایمانه ځي. خدای دې موږ او تاسې د دې عذابونو نه وساتي. او اخري فتوا دا ده چې امام ابو حنیفه وایي هلک اساني کړې ده. امام شافعي خو یې قتل یې کې شوټې کې. امام احمد صاحب هم دا فتوا ده. امام مالک او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې دا سړی د قید کړي شي جیل کې د باچایي وخت واچي یو 3 ورځې دی ولا جیل ورکړي چې دی دا مونځ ولې نه کوي. نو که توبې ویست او سم شو خو پبها او کنی نو بس 4 سزا ورکړي بیا دی ولا ورکړي. نو لہذا مونځ کوئ او بالخصوص د دې محلې ځوانانو ته م وایم چې جمع له په وخت راځئ. موبایل خیر دی نیمه ګېټه مخکې حاف کوئ بندوئ. داسې نه چې هغه فرض دی فرض مونځ دی بله دا مهرباني کوئ چې د سحر دا حدیث ویل کېږي دا خلک بس غر وی تختي. اول دی چې سر پې درونې ټوله شپه خو ویښه تېره کړي هلته که نه په یو وخت پې ټوله شپه نپل کړي د موبایل. نو بس دغه وخت لږ ایسارېږئ چې دا حدیث واورئ که نه خدای بندګانو هغې کې هم دا بیانېږي چې کوم سړی مونځ کوي نه کوي. او درېیمه مې درنه دا ډېره غټه ګیله د ځوانانو نه چې د ماسخوتنې نیمه ګنټه درس وي دا سپینګیري ایثار وي او تاسو داسې شخ کې تختې لکه چې ته به چا د چوکر اغوستې ده. نو له خدای نه ویرېږئ دغه 7 منټه د ترجمې ته هم کښېنئ. صحیح ده که نه؟ ظالمانو موږ خو ستاسو دپاره لګیا یو. نو هغه زموږ یو استاد اوس وفات دی تنخواه مې په تنخواه ده نه زیاتېږي نه کمیږي. زما خاص هم تنخواه په تنخواه ده خو ستاسو به څه فایده وشي چې کښېنئ څه واورئ څه فایده به درته میلو شي. ټیک ده که نه؟ ځوانانو عهد دی دا بعضې به داسې پته نه شي څه چل پې شوی دی چا ورته غوږ کې څه شیطاني کړی دی که نه شیطان وي مزغو ته ختلی دی. نو ترجمې نه تختې مخه ګورې قرآن به قیامت کې در باندې ګوی کوي یا الله قرآن به وایي زه لوستی کېدم او دې زما نه تښتېدلی و. 19 سپاره کې آیات دی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نبی علیہ السلام به ګیله کوي وقال الرسول یا رب
رسول الله مبارک به وي چې ای زما ربه زما دې قوم قرآن پرېښو چې څه سزا ورکې ورکه دې به ترې لاړل نو دا ځوانانو ته ویم بوډاګانو ته نه ویم هغوی هوښیار دي پوهېږي په خپل ځان یا به عذر لري یا به څه بل څه چلي خو ځوانانو ته مې دا پر زور حکم دی چې تاسې به ترجمې ته اشارې کړي صحیح ده. وآخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.